السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. امید دی چې ټول بروغ جوړ او د صحت په جامه باندې. ناظرینو ډیره زیاته اهم او ضروری ویډیو مې در راوړې ده او هغه دا چې څو ورځې مخکې که تاسو ته پته وي د مفتي ندیم صاحب او د مفتي فرید صاحب د مفتي بلال چې کوم دی نو یو څه خبرې اترې په سوشل میډیا باندې روانې وي څه مسایلو باندې، نو د هغې په بنا باندې په سوشل میډیا داسې ویل کېږي چې مفتي ندیم صاحب بیا چې کوم دی مفتي فرید صاحب پسې تللی دی او د هغه سره چې کوم معاملات شوي دي نو هغه درته زه په دې ویډیو کې ښایم. دا ویډیو را سره وګورئ بیا در سره نورې خبرې کوم. یو ځل مې کسانو ته وویل چې مفتي صاحب له عبید مون سره موږ کې حلالۍ کندې راغلې بل دې په اخر کې زما ښځه بچي یاد کړه چې دې به راتلو دا بچي زما په جوړو باندې شي داسې کې دا به معافي وایي څنګه چې ناظرینو تاسو دغه ویډیو وکتله چې په دې کې دې چې کوم دی نو یو لانجه کړې ده او داسې ښودل کېږي چې دا مفتي فرید صاحب چې کوم دی نو هغې وهلی دی او هغه سره یې وال ټکول کړي دي. نو زه به په دې کې یو خبره وکړم د خپلو علمای کرامو ته چې ګورئ مناظرین کوئ، یو بل سره بحث او مباحثه هم کوئ، یو بل پسې هر څه کوئ، خو کم از کم دومره حد ته بیا به کې مزئ چې په هغې کې بیا د یو بل عزت چې کوم دی نو تاسو خراب کړئ. نو دا خامخا دا بالکل یو غلطه خبره ده چې یو کس یو چا پسې لاړ شي او هغه بیا په خپل ځای کې د هغه بېعزتي وکړي او هغه چې کوم دی نو هغه سره وهل ټکول وکړي. نو اول خو به داسې شوي ني او که چېرته داسې شوي وي نو دا بالکل غلط کار شوی دی او دا صحیح طریقه چې کوم دی نو نه ده. نو ټولو علما کرامو ته وایم او د عوامو ته م وایم چې کوشش وکړئ د علماو ترمنځ که کومه خبره اترې راشي نو عوام هغې ته مه رادانګئ او هغې کې چې کوم دی نو تاسو بیا خپل کردار مه ادا کوئ. علماو ته م وایم چې که یو خبره په افهام او تفهیم باندې حل کېږي، په یو صحیح طریقه باندې حل کېږي، نو پکار ده چې هغه مونږ په صحیح طریقه باندې حل کړو. دې حد ته ونه رسېږي چې خلک زمونږ نه دا سبق واخلي چې دا وګوره د علما خو په خپلو کې چې کوم دی نو دي اوس لګیا دي او یو بل چې کوم دی نو وهي ټکي. ګوره مفتي ندیم صاحب څوک دی، مفتي فرید صاحب څوک دی، دواړه د علمای دیوبند سره تعلق ساتي. مفتي ندیم هم د علمای دیوبند یو عالم دی او مفتي فرید چې کوم دی نو هغه هم د علمای دیوبند یو عالم دی. نو نه دي په کار چې دا خلک د یو عقیدې خلک او د یو مسلک خلک په خپلو کې چې کوم دی نو راپاڅېږي او یو بل پسې بیا خبرې اترې او بیا دې حد ته ورسېږي چې بیا یو بل سره چې کوم دی نو لاس واچوي. نو دا یو مختصر شان پیغام درته درکړلو چې هر کله دا شان خبره راشي، دا شانتې معامله راشي، نو هغه په افهام او تفهیم په یو ښه طریقې سره چې کوم دی نو هغه حل کول پکار وي. الله مو ښاد او آباد او خوشحاله لره. که چېرته زموږ په دې چینل باندې تاسو نه وي نو دا زموږ چینل د خپل ځان سره سبسکرایب کړئ چې دغه شان اهمې ویډیوګانې تاسو ته هم راشي او د دې په باره کې خپل رای ضرور چې کوم دی نو کمنټ سیشن کې ضرور پیش کړئ. الله باندې مو سپارم. الله مو ښاد او آباد لره.